بسم الله الرحمن الرحیم. زه بالکل د عوامي مسالې بالکل پوره حمایت کوم. موږ ته چې کوم مشکلات دي یوازې د صحافان یوازې نه دي بلکې د قام عوامي مسایل دي. دې وجې نه موږ که صرف صحافیانو بیا هم د دوی موږ حمایت کوو، ملګرتیا هم کوله، د جایز تعاون هم ورسره کوو. خو دا چونکې یوازې د دوی مسله هم نه ده، عوامي مسله ده، خلکو ته مشکلات دي. پکار دا ده چې کوم مطالبه نن پیښ شوه موږ د هغې حمایت کوو او زما چې څونه خیال دی نورو مشرانو هم د دې حمایت وکړو د دې ایم ایس ته ټرانسفر او د هسپتال د ښه کولو لپاره چې کله په اسمبلی کې وو اواز هم کړی اگر چې دا د صوبې مسله ده خو موږ به وایو چې موږ څوک وو، موږ یې په قومي اسمبلی کې کوو. نو اوس خو زه ممبر نه یم خو به هر حال عوامي کس یم او دا ده چې پکار دا ده صوبه کې د دوی ډېر وخت شو، تقریبا 9 کاله کېدونکي دي د پی ټي آی. خو دور دا چې دوی هوایي مسایل نه حل کوي، نور هم ډېرې مسلې دي. دا یو مسله ده علاقه کې پیښې د صحت سره متعلق ده، صوبایي مسله ده او د دوی نور ډېر راکردګۍ دي لکه په حرم شریف کې چې کوم دي د پیغمبر علیه السلام د حرم بېادبي کړې ده. الحمدلله جمعیت علماء اسلام د دوی مذمت کوي او دې کې ټول عوام ورسره دي. نو دارنګې د صحت په مسله کې دا صحافیان یوازې نه دي بلکې موږ د دوی سره یو او د دوی چې څه مسلې راځي انشاءالله العزیز د دې سره جایز تعاون به کوو او مرسته به یې کوو. امید دی د ربه چې زموږ دا خبره واورېدلی شي. اگر د دې حکومت نه موږ مطالبه هم راته ښه نه ښکاري خو به هر حال داسې کسان دي چې هغوی ته دا وایي چې زموږ د چارسدې دا مسله حل کړه. ایم ایس ته یو ښه ایم ایس ته راشي چې یوازې دا ده چې هغه په ظاهر کې ښه ښکاره کېږي او عوامو ته تکلیف رسي یا صحافیانو ته تکلیف ورسوي بې ځایه چې کوم دی. ما چې کومې خبرې واورېدې مخکې خبره زما بدله وه، اوس په رښتیا خبره دا ده چې الف خان صاحب سره زیاتې شوې دی. هسې به سه د ده یعنې چې کوم ډیوټي ده یا کوم کار دی کوي د صحافت په هغې کې چې نو زه جایز کار کوو. په یو ټلیفون دی راغلی دی چاته چې فریاد چاته چې تکلیف رسېدلی و بلکې هغه هم د جمعیت علماء اسلام یو چیرمین دی ما اوس واورېده د نجیم آباد نوم یې قرآن شو بهار علي او هغې د یو ماشوم اطلاع درته ورکړله. نو د دې وجې نه ته خو د هغه خبره اورېده او هغه د هغې چې کوم د هغې ویډیو جوړوله او په دې کې چې نو د سره زیاتې شوې د دغې زیاتې مذمت بیان کوو او باقاعده موږ د دوی سره یو تعاون به کوو چې څه تعاون موږ نه کېږي انشاءالله العزیز تعاون به کوو. نو دا وایم چې د چارسدې هسپتال نه لکه چلډرن وارډ لاړه د زنانو وارډ لاړه لکه دې خلکو ډېر زیات تکلیف دی په پنځه صوبې صرف چیچکې دي. د چارسدې چې کوم د پی ټي آی ممبران دي هغوی خالص او مخلص د ایم ایس سپورټ لپاره کې د عوامو سپیکر نشته. نو تاسو د صوبې اسمبلی د ممبرانو په ذریعه باندې اواز اوچتوئ د چا د جمهوریت یو قرارداد کېږي چې د چارسدې هسپتال دا زموږ کېږي پی ټي آی کومره ممبران خاموش دي نو زموږ دپاره هغوی اواز اوچتولی شي. دا رزړ هم په چارسده کې دي او پراپر چارسده خو د دې چارسدې دا کوم ډسټرک هسپتال چې دی دې سره زموږ د پړانګ چارسدې او د نږدې کلو یعنې هغه واسطه پیښیږي. په دې کې چې کمې ما د صحافیان نه واورېدل زنانو یا نور څه کم مریضانو ته تکلیف وي یا رزړو ته تګ وي پکار دا ده چې دې تکلیف نه زموږ دا قوم دا بچ کړی شي او دلته کې د هغې ته هغه فیسیلیټي ورکړي شي کم چې په رزړو کې دي دلته هم ورکړي شي او د دې هغه فیسیلیټي بحال شي. زه بالکل د دې صحافیانو دا جایز مطالبه ده او پوره حمایت یې کوم چې زموږ مریضانو ته چې کوم مشکلات دي. ګوره مالدار خلک خانان خلک یا ممبران حضرات دوی خو لرې لرې هسپتالونو ته یا لرې لرې پرایویټ ډاکټرانو له ځي. زموږ غریبانان خلک دوی به څه کوي؟ دې کې چې کوم دوی ته آرام رسي او تکلیف لرې کېږي اینه دوی محرومه شوي دي او لرې ځي. څنګه چې وایي دوی دا چینچي په بیه کوي یا مثلا چینچي کله یي کله نه وي غربت هم دی. زموږ په دې مسایلو په دې نظر واچولی شي او چې کوم زموږ صوبایي ممبران دي هغوی دا خبره په اسمبلی کې پیش کړي چې دا تکلیف او دا مشکلات زموږ عوامي ختم کړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. افتخار حسین سراب مې نوم دی، تاجر اتحاد صدر یم. د خیبر نیوز
ټیم چې کوم ریپورټینګ کړی دی نو زما په خیال دا د صحافي ذمہداري جوړیږي چې کوم ځای کې عوامو ته مسایل ایون چې ګورنمنټ کم غلط کار کوي دا هغې راښکاره کول او دغه شان د عوامو مسایل دا اجاګر کول دا د صحافتي ذمہداري ده او زه وایم چې بالکل هغې دا حق جوړېده چې هغې تللی وي او د هغه کم چې فریادیانو د هغې هغه فریاد د واکدارانو ته ورسو خو د بده مرغه دلته چې کوم حالات روان دي د زمونږ د ایم اس په حواله باندې نو زه خو دا لاول دا خبره کوم چې دا زمونږ علاقه دومره اویر نه ده ځکه چې نن هم کوم د ګایني پیشنټس دي نو هغه راځي او دلته 400 کې 400 ته ډومبې راځي لاول خو ډېرو خلکو ته دا پته نه لګي چې په رزړو کې هسپتال شته که نشته دی نو بیا دلته کې دوی هغه یونټ غونډ ختم کړی دی او بیا هغه د دې ځای نه ریفر کوي او ته دغه ته رزړو ته لیږي دې کې مې بي پاسبل چې داسې زنانه پکې راشي داسې پیشنټ پکې راشي چې هغه ډېر انتهایي هغه وخت کې ځکه چې هغې خو به داسې ټایم را روانه کړي وي نو موږ د دغې مذمت کوو او چې دا یو یقین دهاني د تاجر اتحاد د صدر په حیثیت در کوم چې د صحافتي برادرۍ سره به ان شاء الله وګ په وګ ولاړ یو حبیب زما نوم دی تاجر اتحاد ډسټرکټ 400 جنرال سیکرټري ما او د ایم اس چې کومه رویه ده د صحافیانو سره یا زمونږ د عوامو سره نو دا قابل مذمت ده او زه دې وخت کې چې کوم زمونږ د حکومتي پارټۍ واکداران دي منسټران دي یا ایم پی ایګان ایم ان ایګان دي نو هغې هم د دې 400 د خلکو نه ووټ اخیستی دی او دغه د اقتدار دغه ایوان ته رسېدلي دي او دغې خلکو نن د 400 دا خلک دا بېیار او مددګار پرېښي دي او د هغې هېڅ څه تپوس نه کوي نو زه دغې خلکو ته وایم چې په راتلونکي وخت کې به آیا تاسو الیکشن نه کوئ یا به د دې 400 د عوامو کوڅې ته نه ځئ وربوله نه ډبوئ ووټ پتې نه غواړئ چې تاسو داسې نن خاموشي اختیاره کړې ده چې په 400 کې یو کړکېچن حالات روان دي چې هغه د ایم اس او زمونږ د 400 د صحافیانو نه علاوه زمونږ د 400 د عوامو هم روان دي او زه د کومه صحافي برادري چې زمونږ کومه هغه متاثره ده نو هغې سره یقینا زمونږ همدردیم ده زمونږ حمایت هم کوو خو یو خبره بل هم ده دلته د باخبر ذریعو نه موږ ته دا خبر راغلی چې دلته یو دوه صحافیان دي کیمرې ورسري او هغه د سره 24 غنټې په دفتر کې ناست دي نو زه دا وایم چې د ایم اس کومه رویه ده نو دا ډېره قابل مذمت ده او تاجر اتحاد بغون ډسټرکټ 400 کې چې څونه تنظیمونه دي ان شاء الله دا به زموږ د 400 صحافي برادرۍ سره کلک ولاړي او دې چې کوم لایحه عمل تیار کړو نو ان شاء الله موږ ورته مخکې یو دی برابر شي صحافیانو ته دغه حق حاصل او بل دا خبره ده چې کوم دغه ته دوه صحافیان دي کنه نو آیا صرف دغه ته حق حاصل دي چې دی به د ایم اس دفتر ته ځي او هسپتال ته به ځي یا د خیبر نیوز چې کوم دی نو دا زموږ د عوامي چینل نه دی دا زموږ د پاکستان چینل نه دی نو زه دا وایم چې کوم زمونږ د خیبر نیوز دا چینل چې کوم نماینده دی او هغه سره کومه حتی کمیز رویه شوې ده موږ یې پرزور مذمت کوو موږ د خپل ملګري سره کلک ولاړ یو